الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: شجاعة الرجل على قدر همته. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. زدران سید الشهدا د اربعین حسینین و نسم ریزه ده، گرچه نوروزه که مملکو کی کربلا کی راکی شلم ریزه ده، د غم و د مصیبت د عزا ریزه ده. پروردگار علم ده دغی ریزی موتا سطولنا مجالس و عزادری قبول مقبول منظور وگرزه انشاءاللہ. عظیم توفیق ده موتا سطولو ده پارا صدا ایام انسان تا نصیب شی دار کی انسان سبا کرنا اخلی. عرض متوس خدمت کی عرض کری اسے کربلا ٹھیک دے زمان و مکان اعتبار سا مختصر واقعہ طول زمان باندے ہر و زمان و ہر و مکان باندے اثرات مرتب کری دی. بقول رہبر معظم صدقو اثرات و اسباق و حاصل والی ضرورت دے، نسل نو تا ادغو سبق و ورکولی ضرورت ده. و دا خیمه حسینی دانشگاه حسینی ده و کار ده دی که انسان تا انداز سبق ملاواشی چکم سبق متا کربلانا ملویگی. لکه سنگی قرآن نزدیگی انیشون سا اهل بیت و باندی هم کهنگی نرسی. هر زمان ده پارا آش فیدا ویر کئی لکه څنګه میرس ترګه هر یوې زمانې ته فیدا ویر کئی. هغه درسونه یو دوه درسونه زما دغه کامو مجالسو کې اشاره او تکړه یو درس هدایت وو. کربلا نه مو تاسو درس هدایت ملويږي او تاسو د کسوي زبداد تویم تعلیمات دین تک سرګه وغړې دوره نورو تعلیمات او ذریعہ سره خلق هدایت نه کیږي لکه سوره مولا حسین ذریعہ سره هدایت کیږي. نه کته سوکسوي اصلی ذریعہ بہترین ذریعہ شارٹ لیارا ہدایت و نجات دا پارا غدا مولا حسین لیارا دے. یہ دوائم سباق صدق مولا حسین کربلانا شرانا موت استملوی گی اغا مارس کرے بلند ہمتے وا. وکار دا انسان ہمت بلند وی، شجاع وی، ارادہ مضبوط وی. خصوصا نن سبا دا حالاتو کی سورہ تو ارادہ مضبوط دے، ہمت و حوصلہ دا مضبوط دے تا میدان نشے بے کولے. 72 کسان کربلا کی لخکروں په مقابله کی مضبوط اراده طاقت سره پیروز و کامیاب شوی دي. وسایل باندې اعتبار دور نه دی پکار، لکه سور انسان ایمان باندې اراده باندې حوصله باندې خپل یقین و بروسه باندې پکار دی اعتبار وکي اعتماد وکي. وغه مو تاسو ته خدای رکړی دی. مولا قاول دی شجاعت الرجل علی قدر همته. یو انسان شجاعت اندازہ کا لگئی ارادی تے سترگی وغڑوا. سورہ مضبوط ارادے والا دے. ایچو سورہ مضبوط ارادہ اندورا شجاع و بہادر دے مغا انسان. ایدی مثالون ہم متوس خدمت کی عرض کری ہو. یو مثال ایدی اصحاب کهف والا چکم سورہ کهف دے. اصحاب کهف ذکراو کی شوے دے. اگی سورہ کی ذوالقرنین ذکر شوے دے. ذوالقرنین سکم قوم سروبروشی کمزور شوی وی هغه قوم اراده حواله سره وسایل ور سره وی آرس ور سره وی ځنه قومونه د سری وسایل ور سره هر څه ضرورت پرا خو ارادي کمزوري دي
زړونه یې کمزوري دي ځکه مخ ته نشي تلای مقصد نشي حاصلوای یاجوج ماجوج قوم سے مقابله نشو کوي چې کله مدد نو غختلو چې موسی مدد وکړه تعاون رسو کومونه چې غوړي دیری کو اختم کې ډیره بنیادی جمله د قران آیات ده ذوالقرنین پیغمبر ہوتی اعینونی بقوه ایتاسو وسایل مدوره نه دی پکار دولتونه من دی دوره پکار ایتاسو اراده مو پکار ده موسا کودری دای شوی مضبوط اراده سره موسا ودرېږي محکم اراده سره او تاسو کسوې چې دغه محکم مضبوط اراده سره دوی ته شکست ورکوم کنه ورکوم هغه یاجوج ماجوج قوم ته مضبوط اراده واجنا ذوالقرنین هغه قوم پوڅولو ویدرولو مضبوط دمه جوړ کو شکست ورکو د قوم شکست ناپذیر وګرځولو دي مثالونه شته دي نن سبا دنیا کې ایران وکسا نن 50 سال مخکې شاه دور کې اندغه خطه کې کمزور ملک ایران وو شاه دور کې سوالګار وو ګداګار وو مالا مال د وسایلونه شاه ملک چې کړي وو ګراو کې یخه وو خپل چانو نه مچس جوړوای شي چانه شو جوړوای تو وکسه امام خمینی دوی ته و نظریه ور کړله هغه نظریه چې شه ده ما میتا و نیم یعنی اراده ور کړل چې مو هر یو کار کوي شو بغیر د څه چا باندې تکیه وي اعتماد وکړو نن تو وخت ایران ټیکنالوژي چې تر رسیدلې ده رشیا غونته کې ملک رشیا تاسو چې سبوي دنیا کې انداز و ملکونه وکنه طاقت سرچشمه یو طرف ته شرقي طاقت غربي طاقت امریکا مغربي پاور رشیا مشرقی پاور نن مشرقی پاور سے سپر پاور و یو وخت کې ماغه ملک ایران نه ډرون اخلي میزایل اور نه خلي دي ته ویل شي اراده مضبوطواله او د وسکل اراده مضبوطه شي حوصله مضبوطه وي چا زړه مضبوط وي هغه د مقام ته رسیدای شي ډېره مهمه نکته ده مو اکثر د نکته خلکو تخیل زنه کسان زنه حالاتونه زنه مشکلاتونه لګونته کی مشکلات حالات ور باندې روشي به زړه پرې خلې زړه پرې خلې غیر ځای قسمتي څنګه سه بغه ایو ځکه مولانا صاحب ولڅ کومي الکه کې نه امن وی نه امني وی نه امن الکاوی الکا په کور پرې دولې شي هیڅ وز الکا څنګه پرې دو مو د زړه نه کی موتول امن چې ته خراب شوه ده ته خو بهترین امن خدای در کړی دی چې شهدا او برکات سره شهدا وینو برکات سره ته خو ټول علاقه څه تو کی ګرځي مثال در کوم 50 کیلومتر 10 تا شرقن غربن شمالن جنوبن ټولو پاکستان کې ټولو نه پر امن ترین علاقه انداز ده د لګ لګ جنگونه چې دي د مسلط کیږي د خټیک د مویا پیږي چې کومه طرف په چا طرف په مسلط کیږي څه اهداف دي څه مقاصد دي نورا دیني ځون پوي کس امن ده تو لګي کی کای نه انټرنلی کسه لګ زړه به مضبوط ساتي جنگو حواله سال چی حواله سره څ خالکا خولي علاقه څ کله خوري استملاوي وسایلونه فایده خلی لګ حزینا لګ تاوان با لنډوي لګ ټیکس بیا لنډوي نو دا یو قسم ته ټیکس د خراج ده مونږ غوړو جنگ مهې څه کله نه د وخت نه موخاخ کړي ده خو څه کله ده بیا څړونه مضبوط ساتوي به حوصله بلند ساتوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد ایدیو مثال ما تاسو خدمت کې عرض کړو مؤمن آل یاسین مثال د مضبوط اراده والا هغه سي کاس تفسیرو کې حبیب نجار نو طویلی شوی دي چې کله به عیسی پیغمبر خپل نمائندگان استول خلکو ته پر نواز و نصیحت به کول او دوی بوسیتیږي شړلې هزار وضعیت به کول دا حبیب نجار تک تنها دغه خلکو ته ودرېدلو ځنه لکی کی وی کنه انسان حوصله ختم شي څنګه ځي چې نه کم ځنه کسون پنځو ته شي وی دي نه بابا ایتو کومه ذمہ داری ده اخیری ټایم پرې ادا کوا کوم هدا پرې د واس کیږي خپل واس په مطابق لګیا وسه مایوس ما کیږي ما چا خبرونه مایوس کیږي ما چا پروپاګاندا کوي وی تو کار خدای د پاره ده خدای د پاره کار څه ده خدای کارو کی تیګیا شړای شي انسان پسې اوس پرې موسی چوتیږي نه دی شړلی اوس پرې وشتي نه یو پروپاګاندا وړي خبرې دي پیغمبر سي شي وی
تو ته نه دی ویلي جدوګاری، تو ته نه دی ویلي فرډي، تو ته نه دی ویلي درغجان، ما سي ډېرې خبرې پوتې دي، دا وړې وړې خبرې دي، دا به کېږي خو خپل کار به کوې. حبیب نجار دی حده پورې څه تک و تنها ورته ودرېدلو. وجاء من اقصى المدینة رجل، څه دا حبیب نجار په باره کې دا آیه راغلې ده اتبعوا المرسلین، او ظالمانو دغو مرسلینو پیروي شروع کوي، مای په تیګ ولوي، مای مخالفت کوي. څه کله شهیدولو خپل مقام ولیدلو بهشتي مقام، قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومي یعلمون. اختم کې څه کله بهشتي مقام مکسي، اختم کې خپل قوم ته زړه خوږي څه کاش کې ما قوم جاهل نه وي، لګ آگاه وي، لګ پوي وي چې مو منزل چه ده، خدای سي مو سلات څه ده، درجه مو چی شه ده، هغه مقام یې څه کله ولدو. یعنی اخیری ټایم پورې مارک ټایم کیا زړه قوم ته خوږېدلو، سوچ قوم سره وو، زړه قوم سره وو. د بل طرف ته کم همته به همته مثالونه قرآن کې ډیر دي. یو مثال بنی اسرائیل مثال ده. حضرت موسی علیہ السلام هر قسم ته معجزه او توخیله، ید بیضا او توخیله، عصای او توخیله، دریای نیل او ته لیاره او کې جوړه ک نجات ویر کو، فرعون غرق شو، هر قسم ته معجزه وخیله. سی ویل کې باندې تیریږي بت پرسته وکسی، دا جاهل موسی ته ای څه تقاضا ونه وکي، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. څه کله بت پرسته وکسی، خل بتانو ته چا لرګیونه بتان جوړ کړی دي، چا تیګونه، چا خورونه، چا چینا سرونه وته ټیټي بت پرسته کې ډوب دي. دوی خپل پیغمبر نه موسی نه تقاضا وکي ای موسی متا بتان جوړ ک، مو بتان منو. موسی پیغمبر دې کې ټکه وتاندا کړه ده، قال انکم قوم تجهلون، ډیر جاهل او به همت قوم وي. صدور هر څه ولیدل دی په باوجوده مغه لیاره باندې ډیټ قوم وي، مغ جهالت باندې وی لاړ وي، مغه سوچونه مغه زړه سوچونه مدي بدال من کړل. ایمو لکه کې اشتا دي زنه الکو کې زنه کې سیتو سولیدل نه حل کیږي، د سې دی لکه سپینا غرا، د سې دی لکه وتی غاز مکه نه خوراوي نه خوريږي، نه حل کیږي. ویری سوچونه مغه دي ډیټ دي، چې تا سوچ بدل نه کی، چې تا نظریه به بدل نه کی، چې تا مجلس بونی نصیحت بونی اثر و نه کی، قران ای بونی اثر و نه کی، چې تا جړه بونی اثر و نه کی، چې تا ټټر بونی اثر و نه کی، چې تا زدره بونی اثر و نه کی، چې تا عبرت بو نخلی جنازه دفن کړي، چې تا جنازونه سبق و نه خستلو، چې ور دې زیام مړکی کوم ختمي کوم. رسو یو خو بنیاد کېږدو، یو خو سوچ وکړو، رسوی لیاره جوړ کو، رسوی قوم جوړ کو، رسوی قوم خراب ده تباہ ده، رسوی قوم جوړ شي، رسوی لیاره جوړ شي نه. اچھی څه قوم باړ میں جائے، قوم د تبوشی خو موزید د سار ته ورسی، زب زید سار ته رسوم وای رسوي زیدونه سار ته ورسوي، خو آلتیا د تنوس دی. یو منزل د سده چې خدای عدالت کې حساب کتاب کیږي، د هر شي حساب کتاب بلا بلا کیږي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې، محمد و آل محمد. کسا زیو نقطه د عرض کم زنه کسانو دینداری دا شی لکه موسی قوم توصل دو به همت قومو، دینداری موسمی دینداری زنه شو کې دینداری، زنه شو کې دینداری نه، زنه شونه منی زنه نه منی، خپل تابع په مطابق دین رخصته رزدای کړي ده. کې مو معاشره کې ډیر اندسه ده، چوڅ دین کې چې خواخ دی، چې دی په مزاج په مطابق دی هغه کوي، چې مزاج په مطابق نه دی هغه نه کوي. چول منځو سره شاوک، چو روزو سره شاوک، چو حج، چو چې نیولې دي، خو ټول دین هیڅ نه دی نیولې. مثلا مغه کس ملموس کوي روزایا وکي، مغه کس المنز روزا کوي، حج وکي، مغه کس المنز حج کوي. مثلا مثال در کوم خمس زکات ویر کی نه، چوکي وشي کې فعل، چوک بل شي کې فعل، خپل کمزورې نه کسي چې کمزورې مکمزي کې برطرفي کو. شبس ربعی د یو کردار تیر شوه ده، مثال ده تاریخ کې هغه کسو چې کله مسلمان شولو، پیغمبر سره سراو، سکله پیغمبر رحلات وشي، سکیفه میدان گرم شي، خلفا او خلافت باندې قبضه وشي، اغنباد روشي خلفا او سودري، یو خلیفہ سبلسا وسکله مولا دا وروشي 25 سال بعد بیا مولا تروشي امام سره بیا ودريږي، څنګه زالي سور سره یم مولانا بعد سکله
کربلا واقعه گرم شي، کربلا واقعه کې بیا دا لخکر عمر 700 ورسره وي. مولا علی شهادت نه بعد حکیم شام سوي، حکیم شام نه بعد شبس ربعی بیا یزید سور سره وي، یزید نه بعد یزید دور کې بیا عمر 7 لخکر کې مولا حسین په خلاف وی لوړ وي، اخ سپاه کې وي. کربلا معرکې نه بعد څکل حضرت مختار قیام وکي، اخ قیام کیا بیا دا حضرت مختار سوي لوړ وي، دغ سیټ کې بیا ودرې کی. ډېر عجیب کردار تیر شوی دی. بیا ابن زبیر سوي لوړ وي بعد والا دور کې، یعنی 80 سال وخت تیر کړی دی خو کردار دا شی پاتې شوی دی. نظریه نه مفاد نظریه چې تا ګاټه حالتي څا منډي ویا او دا شی کردار والا کسانی مو معاشره کیا کام نه دي. تاسو به لیدلی معاشره د څه کسان نه ډاکه دی، څنګه پلټه بدلئی، حزب بدلئی، کسان بدلئی، دوستان بدلئی، ملګری بدلئی، واجه دا وی چې ته फायदा کسي مال تسی. او دا زه تاسو ته وایم یاد وساته، ډیر کسان ملګرو کې ما چا وي، دوستانو کې ما یې سبا وي، دا ملګری نه وي، دا یا شی وږي وي چې کوم شای تاسو مقام در سره ده، کوم مقام در سره ده، یو پیسہ در سره ده، یو حیثیت ده. ایتو حیثیت نه، ایتو مقام نه، ایتو کرسی نه، ایتو روب نه، ایتو دبدبه نه، اغنه متاثر وی، اغنه فایده خلی. او ته بیا دغه ټیم کې لګو ازمیات چې کله هغه مقام او کرسی و چې د سره نوی به تو وکړه دوشتا دي که نشتا. ډیر کسان د کرسی او ملګری وي، دا مفاد پرست کسان شته دي. و دیدی کې مثلا دا د مو د بيدینه مسله ده، ځنه کسانو دینداري انده ده، دینداري دا شه د څخه د ماحول ته ملوشي مغ ماحول سره رنگ جوړوي. مثال در کوم مليانو سکینه مليانو رنگ رړی کا نورو کسانو سکینه ماشه رنگ رړی ماشه گیتی ای. دا ډیر غلط سوچ دی، دا منافقات دی، دا فراډ دی. یاد وساته انسان په کار دی دا شی فرډی نه وي، دینداری په کار د انسان ثابت دینداری وي. مولا یو حدیث کې کون کن نحلته او مؤمنانو د بگینو والا غلاوزو نزدا کوئی ماشه جوړ شوی. هغه کې درې صفاتونه مولا خیلی دي. ای بگینو والا غلاوز کې یو صفات ده اذا اکلت طیبا، کله څه خوراک کوي صفا خوراک کوي، ښه خبر از خلوی خشه ازدا کوئی، خشه حاصل کوئی. مولای څه و اذا وزعت طیبا، څه کله ویر کوي یا څه چې بگینه ویر کوي، خوږ شی ویر کوي، فایده والا شی. ان څه تاسو چې خپل خلینه خرجوي چې یایو نه خشه یایوي، زبونی خبرې، زبون کلمات، اختلاف تفریقات چواله د پریک دوي. او دریام صفات څور کې ده و اذا وقعت على عود لم تكسر هو. اولادی چې کله اندغه غلاوزه مثلا و شاخ باندې کینی، شاخ نه متي ګل څه کوروي، شاخ نه متي نقصان نه کوي. تاسو اند سی وسایل ما خرپاوي، چې ته زندگی کې وسایل ما خرپاوا، لیاري ما خرپاوا، پونه ما خرپاوا. مثال دې کوم چوونی غنی ما خرپاوا، و به ما خرپاوا، وسایل ما خرپاوا. کم از کم تاسو بلیدلی ځنه کسان دومره پاک فطرت کسان دي چې ته زندگی کې ښه زندگی کې خیاتیږي. ځنه کسان ته چې ته زندگی کې ټول ماحول ونه ډیسټرب وي، ټول کله ونه ډیسټرب وي، ټول کله رخصته وي، په ساري رخصته وي، چونکه لیدای نشي برداشت نشي کوای. او کبر سره زندگی تیری، ظلم سره زندگی تیری، دا شی زندگی ما تیروي. کسا په کار د انسان یاد وساته ځان پر ایډیل جوړي، نمونه جوړي، خ کسان نمونه جوړي، خوسه کینی، خونه خزدا کی، خ صحبت او خ گفتگو په کار د ازدا کی، مغه خلکو ته حواله کی. او بل دا د څه خلتا وسایل او سم ماحول سره برو شو، ماحول په کار د خراب نه کی انسان. معارضه توکل یاد وسه دین کې همت ډیر مهم دی. او دین کې همت د همیشه د پر دین باندې ثابت قدم پاتې شي. او ثابت قدم پاتې شولې د پر ایوان ناخ کې ادارې چې کوم کسان دین د پر خرچا کوي شي، دین باندې تاوان کوي شي، ایمان باندې تاوان کوي شي، دای ناخ کته. قرآن آیات اس خدمت کے ظاہر کم سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 کے پروردگار علم یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. پیغمبر ته کسان راتل، پیغمبر نه به هر وخت پختنی کولی، جامع به وسکولی، پیغمبر مړې نو سو او ترتل، پیغمبر خوب ټیم ورتل، پیغمبر عبادت ټیم ورتل بوته، پیغمبر تانگ کړي وو. بهرحال پیغمبر خو ډیر مهربان دی، اچونه نه تنګي د خپل ځکه خو بیا خدای
رحم پوکړو څه دغه خلکو ته له بندګانو مسلمانو څه کله پیغمبر ته راتوي د سي هر ټیم کې ما راتوي کله پیغمبر ته راتوي پښتنه ونه کوي امتحان کې وچول ایوا صدقه لنډوي بیا پیغمبر نه پښتنه کوي دا یار غلی د قران کې صدقه لنډوال پیسې ورکوي بیا پیغمبر ای څه کله دا یار غل ټول خلک وې سور شو ای چوکا بیا نه راتله پیغمبر نه پښتنه نه کوي مفتی فختن یار چوز دادی مفتی مشوری یار چوک ور کوي مګه کاسته کوي تر اڅه دغه چې اوس مسالوټ شه اڅه دغه چې لک توان وک توان چوک نه کوي مین شهیدان مفت مشوره ما ور کوا لګ نقصان تا کوا لګونته کی منډه تا کوا څه زداد ده کنه ده زدا دین د لپاره مهم شهدا ده څه کله دین په پیسو شي وک څه څوره کسان دی خلی څوره کسان د بیا د دین ته مخکې کیږي مولای کائنات هیڅ دغه ای باندې څکل نازل شو بیا هیڅ عمل نه وکړو سوا د علی ابن ابي طالب نه مولای یو ورنه څو وره بلکې لاس وره مولا رغله د مولای څ لاس درهم برابر کړل مختلف موکو کې پیغمبر تر تلل مو په پښتنه ونه کولی وال به یو درهم صدقه ورکا بیا پیغمبر نه پښتنه وکا او مولا څکل پښتنیا شروع کړي ډیر بهترین سوالات مولا کړي څو طرف د مختصره اشارات کوم تفصیل طرف ته نسم مولا لاس پښتنیا غو لاس درهم سو وکړل دین د پاره خرچا کول دین لیاره کې توان برداشت کول د مؤمن کس مضبوط اراده ولو نخ کده وا مولا یو سوال سخت ټیم کې کوي فسال فی الاولى مل وفا مولا پیغمبر ناول سوال دا وکړ یا رسول الله تدار ته وفا چی شي ته ویلې شي او دا سوالات کته اوس وخت ټول معنوي سوالات دي روحاني سوالات دي مادیات اوسې دره کور نشته مولای کائنات مولوتی مل وفا چی شي دی پیغمبر دوی لا اله الا الله کلمه یای اخیره پورې ور باندې قائم وي مقصد چی شي دی نه صرف الله منل نه دی توحید منل نه دی مقصد دا دی چې خدای همیشه د پر ځان باندې حکیم وګڼا شهوت پرسته کی گناہ کی شهرت کی ہر وہ منزل کی خدای در باندې حکیمی غضب کی غصے کی اخلاقیاتوں کی ایمو خلق اخلاق تو سوک سم معاشرے کی سمرا اخلاقیاتوں کی ایمو معاشرہ زوال شکار ده بد اخلاقی ایمو معاشرے کی سورہ ډیر ده دغ پهلو طرف ته هیڅ نگاه نشته ده کته تو سه معاشرہ لگا وکسوی مومنان خخ مومنان خ بهترین مومنان تهجد و منزو نافلو حجو والا کا اخلاقیاتو کې وکسوی بدترین اخلاق زیاړو کې وکسوی کردار کې وکسوی معاشره کې کردار تاسو کې زیرو ویلی دا شی مو کو مثلا په کور د کردار مو مهربان وي با اخلاقی ونن ته انګريز وکسا ایمو جوان سنن یورپ ته چې قبله ونه جوړ کړي د بهشت ونه جوړ کړي د هر یو سره شرط ده ایدی وا بنیادی واجدا د آلت المنزونه عبادت نشتا حجونه التی نشته ځکه حجونه کوي قبله ته د مخ نه دی وزوان نه کوي هغه کې اخلاقیات ډیر بهترین اخلاقیات دي کوئی معاشره کې اخلاق نه وي هغه معاشره کې ژوندۍ نه تیریږي ایمو معاشره کې زړه ډیر خلتانګ دي فرار کوي ځنه کسان اسلام آباد او توت خل مثلا خونی حالتي جوړي کې ژوندۍ ده کوي دی واجه ده چې معاشره کې اخلاق خلکو بالکل نشته دي اخلاق خلکو پرې خلي دي انسانيت پرې خلي دي یو بل سمرسته تعاون مدات پرې خلي دي یو بل سره هیلپ نه کوي چې خونه جوړي د بل کاسو تاز لګیاوي چې څه طریقې سره نقصان وره او باندې خود خونه جوړي مرسته او سواکا مدات او سواکا او سو درېګا زړه او تستر کا نیات او تخکا موږ چې خونه جوړي چې پټای جوړي چې زوای کامیاب شي مثال در کوم دومره بدنیات یو چې د سیدل کې مو خوني کې د غام دیګ باندې وي خوشاله نشته چې باندې چې خوشحال شي معاشره کې بدنیتی کم نیتی د ټول شینه د صفاتونه څه دغه طرف ته نه سم سر به شرام د توکړه په کور د اخلاقیات باندې م ډیر کور وکړو قربان مشام یو صلوات واسطه محمد و ال محمد باندې اللهم صل علی محمد و ال محمد مولا یو سوال څه کوي پیغمبر نه دغه لاس ورو طرف ته مختصر اشاره تکوم مولا دوی ته مل فساد یا رسول الله فساد چی ته ویل شي ټول معنوي سوالات دي پیغمبر دوی ته یا علی الکفر والشرک بالله اصلي فساد دی چې کفر او شرک حالات کې وي خدای نه د مخړولې وي خدای ته د صحیح طریقې سره سر نه وی ټیټ کړي شرک یو مثال چی شه د ریاکاری ایمو معاشره سره ریاکاری معاشره ده تو صبح کسوي ان سبا د میډیا کې کوم ګن تاسو کسوي د ریاکاری نتیجه ده چې مو جوانان ریاکاری نه وي ارچو بو ویډیوانی نه ور کولی پوسټونه به نه کول سب یار پاتې کې هر یو کس بدري پوسټونه لګولي وي څه لګي کمنټ یې نه وشي لک خال کی لایکی لک خال کوئی څه د پلانکای څوره وخيار سړای دی مثلا او خبر نه دی چې نه انټرنل څه خلته هلو دی چې دی هغه مو بهر معاشره ته بیا پیش کړی دي که خدي کا بات دي سوچ وبنه کوي چوکا ریاکاری یو شرک ده
مولا د پښتنه کی ومل حق یا رسول الله د حق شي ته ویلی شي پیغمبر دوی الاسلام والقران والولايه اذا انتهت الیک یا علی حق د ویلی شي اسلام ته حق د ویلی شي قران ته او حق د ویلی شي د اهل بیت او ولایات ته چې اهل بیت او ولایات منلې وي اسلام بغیر د اهل بیت او ولایات نه قران بغیر د اهل بیت او ولایات نه کیف ده شکر وکړئ دغه برخه باندې اهل بیت او ولایات ته نصیب شوه ده د برخه ته نصیب شوی ده یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې محمد قرآن د حق و معیار ده اسلام د حق و معیار ده اونو نیمو معاشره وکسا قرآن نصوره وریاده تأثیر د قرآن وکسا یاد وسطه ورز پیغمبر اکرم د آیتون الوستل القاریه و مل قاریه و ما ادراک مل قاریه یو جوان صدا آیتون چې قیامت په بری کې دی وای ورېدل بهوش شولو پرې وتلو پیغمبر هغه جوان رپوت سی یو جمله او تو کی وبشرک بالجنه تو ته جنت بشارت در کوم ویلی واجه انداوت خوف ورکیو قرآن نه متاثر وو خو نن وخت ګیلان دا د معاشره کې نن قرآن ایتونه الوستای شي تبلیغ زیات خودی په باوجود خلق قرآن نه وریا اثر نشته ور باندې اثر نه کوي ور باندې یو کس پیغمبر ته راشي یا رسول الله علمني مما علمك الله یا رسول الله کوم تعلیم ته ته خدای درکړی دغه نه مت یواد به نکته وخه پیغمبر ورته ویلت یو کس ته ولې د قرآن وخیا دیني قرآن زدا کا یو کس ته معلم جوړ کړلو هغه کسونه قرآن زده کول او څکل اول سوره زلزال ور باندې زده کول اذا زلزلت الارض زلزالها دا سوره ور باندې زده کړله کمپلیټ شولا ایڅ بس مونږ نور قرآن ماز د کوم قرآن زده شول ویلې ورکه قرآن ډیر پوتې د صرف یو سوره د زده کړی دی پیغمبر ترغه یا رسول الله د نور قرآن نه صرف یو سوره زده کا اوس مونږ واپس سی پیغمبر دی ویلې او تی یا رسول الله د کی مده سی آیتونه ول وستل ساندین اعمال وکم اندو ډیر دی وشا د کی ایو آیان ده کنه تاسو کچیر مسقال ذره برابر خیر وکیا کسبی مسقال ذره برابر بد وکیا کسبی یا رسول الله ډیره جوړه یاد ده اندا یمود پر ډیره ده هم معاشره کې بدبختی ده د انسان د پر یاد وسته عمل د پر وایا کفی ده کله پیغمبر نه د کاسی پیغمبر د دې فقيه لړو بهشتي لړو د غزینه پاتې ای کی وی ای باندې عمل بهشتي ته جوړوای شي کوونی و درېږي مغیا ته مؤمن جوړی صحیح طریقې سره اندیشون سره دا واقعیا تاریخ کې رغلی دی کشنی ذکر کړی دی صحیح کوفی مسجد کې یو جوان ول منځونه عبادت به کولو و جلکې به ترتلا و درېدا به دسترګې به تغړل دی درې ورېځي یو ور جوان خونی تروان شي دغه جلکې یو خات ویر کی څکله پړوي کی خات کی اندالي کلی وی چیرې امامت سره رابطه برقرار شي وي د عزت مثال ته خو خوام هغه جوان ډیر دینی مذهبي خدای نه ډار خوف زړه کی وی هغه ته د قران آیات لوندې ولي کی وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار دا یو ته ولي کی دی ای معنا دا د خدای هغه سي ذات د شپې ته څملې کی د شي سبي نه را پاتېږي مرشي بشتري کی اورېځ د چیک کړي وی د حساب کتاب خدای ته ور کوي جواب ده یې بیا صرف نصيحت یو توکړلو هغه یاغه جوان جلکې پړو کړل ولر زیدا جوان ته دی جوان ته کوم یا متولک زده منقلب کړلم مخکې تو سورات نه متاثر مو سي تو سیرات نه متاثر شویم متسویتونه د قران ولې کا ز توبه کوم پروردگار طرف ته متوجه کېګم دا ډیر مهم شاید ده انسان زړه کې خشیت ورکی یاد وسته قران در باندې اثر کوي شي که خشیت نوي قرانونه د نه ختم شي څه فائدہ نه دی کوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد کسا یاد وسته دین د پر خزینه کول د ډیر مهم دی او دین لیاره کې څه چوک خزینه کوي شي خرچا کوي شي پوښه څه مضبوطی را دی والا دی ز یو مثال در کوم کسا اسلام کې دا شیشتان دی یو خ کار وکي نه کار وکي څه بنیاد اند ته کېږي څومره کسان بعد کې مخ بنیاد باندې لوړ شي عمل په وکي یاد وساته ټول ثوابونه ته ملوي هغه تخپل ثواب ته تخپل ثواب یو مسجد جوړ کی یو مسجد آباد کی لیاره جوړه کی لیاره آباد کی قوم ته نجات ویر کی یو مسله حل کی ایدی عمر بر ثوابونه ته ملويږي هم معاشره کې بدبختی دا د ډېر کسان رکاوټ جوړوي شي معنی جوړیدا شي خو لیاره مسالې نشي حل کوي چې مسله حل کی
ورځي پیغمبر اکرم مسجد کې نوسوي څو کسان رانوزي کسي زړو جامو کې رانوزي توري ور سراوي خړ پړوي پیغمبر پښتنونه کې کومه لکو ولې یا رسول الله د اطرافو کلو ولې جهاد طرف ترونی پیغمبر زړو ته وسیږي زدا غریبان وکسا غریبانی کی وی پیغمبر خپل اصحاب ته وایي چې چوکشتا دي دوی سمادات وکوي لګ هیلپ وسو کې تعاون وسو کوي یو بل دسترګي غړی خاموش وي یو کسو کې پوڅي یا رسول الله زشتایم جیب نه پیسې راو بسی مدد وسو کی کسه دا ډېر مهمه نقطه ده او د غزي کې تارس کم امام معاشره کې دا مهم دی او مخکې کېدله نیک کار کې مخکې کېدله پیش قدم شوله ډیم څه ته موت کې دا ډېره غوټه خبره ده چوک مخکې کېږي نه مخکې ته مخکې شه ښه کار دپاره نیک کار دپاره بنیاد یې ته کېږدوه اساس یې ته جوړ کا بنیاد ورته ته ولګوه دا ډېره مهمه نقطه ده پیغمبر اندغه کې دا حدیث ویلې ده څو چوک هم یو نیک سنت من سن سنتا حسنه فلها پیغمبر دوته ای چوک هم یو خ سنت یو نیک سنت بنیاد کېږدي چا هم دی باندې ورسته څور عملونه قیامت پورې وکړه دا ټول ثوابونه د سړی ته ملويږي هغه ته خپل ځي پیغمبر دی چې یو بد سنت بد عمل بد کار بنیاد کېږدولو سوره د برای پیلوشی د گناه ټول د سړی ته رسیږي څه چا د بنیاد یخې ده چا د بنیاد یخې ده تاسو وکړئ نن مزه یو مثال تاسو در کوم نن تاسو معاشره کې وکړئ ځنه کسان معاشره کې لګیا دي بې دینه بنیاد مغه جوړي بې دینه د پاره لګیا دي بې دینه مرکزونه جوړي بنیادونه جوړي میډیا کې لګیا دي بې دینه پیلو کوي ته خبرې چې میډیا کې بې دینه پیلو کې د شونه پیلو کې څو پورې څه دا چلیږي څوره کسان څه عمل پوکي څوره کسان څه گمراه شي د ټولو کسانو جواب ده هندته څه کوم بنیاد کېږي دا ول کوم څه عمل په وکړلو پیغمبر نا مولا پښتنه کې ومل هیله یا رسول الله ده هیله او مکر د چشته پیغمبر دوی ترک الهیله هیله دا ده چې ته ماکرو فریب او فراډ پرېږ دی یاد وساتای یعنی مکر نه وکي فراډ نه کوي چا سره دکان نه کوي دو نمبري نه کوي دا صحیح مؤمن و نخ کده کسه ځنه کسان کوي یار خلته رشوت به کوي خلی به نامه به ببل سی خوي سود بخوري نامه به ببل سی خوي حرام خوري به کوي نامه به ببل سی خوي پردیس مکه به نیولي وي نامه به په بل سی خي قران آیات فمن زين له سوء عمله فرعوا حسنا او تاسو لیدلی هغه کسان څنګه بد عمله کې ګناهونو کې ډوب دي خپل عمل باندې خانه یخي ده بیا او ته بعد عمل خبري خي شپږم امام یاد وساته چوکا د سې کوي د دې تر ګرځي ته څه مکر کوي فریب کوي فراډ کوي دو نمبري کې د تو تر ګرځي دو نمبري نه ده پکار مولا ته ورځي کس روشي امام ته مولا ته پسې پلانکای کس غیبت کوي دا یو قسم د دو نمبري د شیطانه کول ز مثال در کوم معاشره کې اشتا دي ډیر دغه مولا ته مولا پلانکای کس ته څه خبري کی غیبت د سې کوي مولا یو ډیر عجیب جمله وته کی مولا ته کپلانکای کس مو سي غیبت کوي یو بدرویغي یو بر اختیار ایت مثلا کته خو اختیار ایت څنګه د غیبت کوي وکند خبره ته متر رسولي ته خو چغل خورې بیا ته بیا چغل خورې خبري رسای خو بد سړای خسړای نه کغه نه کوي غیبت تواسي رسولي درویغ دی ویلی بیا خطه درغوجانی تهمت لګای ته ار دو سوراتو کې بد سړای اندته صدا شکردار د کوي ته خلپ غامړای پر دې خبري رسای مولانا پختنه کی یا رسول الله و ما علی ما ذمہ داری چه ده پیغمبر او ته اطاعت الله و طاعت رسوله پیغمبر و د خدای اطاعت ته ذمہ داری ده پختنه ونه کی وکيف عدو الله امام طالب خاتم دي ان شاء الله تاسو ستړي مکړلو ګر چینن نو سم ریزه ده امام تاسو زبیوا کیسه د توکم معذرت نه غړم ټیک ده مجلس زنه واخ کی لګون 10 منټ وښی خو مسله دا ده کا تاسو 40 وخت 40 کې یو زیاته ظلم سیمو لکه کې ده غدا ده 40 کې کتوک سي اصلي اهل بیت تکلیفونه مصیبتونه 40 کې لیدلې دي کنه دي لیدلې قافله 40 کې شهر به شهر دار بدار سارا وا خرابې کې زندانو کې تکلیفونه بازار او تکلیفونه دربار او تکلیفونه خیمو 40 ولا مجلس قانون د سي جوړ شوی دستور د پښتو زوړ سبا ستلسم شپې نه شیلم شپې پورې دوی ورځې مجلسونه وشي خاتم هرڅه چې تا خمسان نه کیږي چې تا عشره نه کیږي ایمو شاوق نه د مجلس اوسه دا خبره نه کوي مسله دا د اهل بیت او ترویج مسله ده هغه څه د محبت او د مودات مسله ده مو دستور باندې ډیر لوړ یو وسه 40 کې اکثر وځو کې عشره پنجاب کې هر څه ته کیږي مو طرف ته چې تا عشره نه کیږي
ایمو مجلسونه داسې کېږي چې اتلسم نه شروع کېږي. زه به تاسو ته صفال فوز کوم. اتلسم نو نسم مثال لري اتلسم شپه او اتلسم ورځې خمشوله ډېر کسان راځيانه صرف نو نسم شپې نو نسم ورځې باندې راشي. کېدای شي یو کس صرف یو مجلس ته راغلی صرف نو نسم مجلس اټینډ کړي هغه څه مثال 30 منټ 35 منټ مجلس کې کینی هغه ستړی استعمال شي چې مو ډېر اتور وکړه. قربان شم کوشش وکا صحلبه تو مجلس کې وی کم از کم مثال در کوم د 30 منټ 35 40 منټ یا مثلا 50 منټ مجلس کې دا ډېر شوق سره مینی سور کې نه ویلې سر بهین کې د دور ډېر مجلسونه نه اټینډ کیږي مترف ته کیږي د نه دور زیات. یو صلوات واستای محمد و آل محمد وند اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر وتی وکيف عدو الله تعالی یار پیغمبر نه پښتنه کی مولا خدای نه دعا څنګه وکم مولا پښتنه زو کی پیغمبر وتی بالصدق والیقین صدقات سارا دعا صدقات سارا لقلقه زبان نوی څکلا صادق وی خدای لاري باندې وی عامل انسان وی دعا د خدای قبلای. مخکې جمله کسا یوارزی موسی پیغمبر یو کسی سب مقام لسونه دعا تاس کړي وی خدای ته سوال زره کوي پروردگار نه پښتنه کی یا رسول الله پیغمبر نه پښتنه کی یا پروردگار د دغ کاس دعا ویلی نه قبلای سب مقام ته لګیا د دعا کوي پروردگار وتی ای موسی دعای ځکه نه قبلوم څه زړه کې صادق نه ده زړی مسن نه ده زړی صفا نه ده فردی انسان ده دوکاباز انسان ده سوچ خلا خبره ده انسان په کار ده اندرون صفا کی یاد وستا بیا دعا قبلیږي. وما اسال الله تعالی مولا د پښتنه کی یا رسول الله زه خدای نه چه وغړم ډیره جواره پښتنه ده پیغمبر وتی العافیه تندرسته خدای نه وړه صحت دوی تندرسته دی واریو کور کاوای شي. نن څه تاسو دلته رغلی او صحت واجینه رغلی وي ډیر کسان هسپتالو کې دی ارمان ده کوي چې کاش کې 40 مته مو کې متم خانه کې 900 مته موریدلې وي چوک سخت لا علاج بیماری او سرو برود الصحه افضل النعم حدیث دې څه بهترین نعمت صحت ده. وما ذا اسنا لنجات النفس مولا دوی یا رسول الله خپل نفس نجات لپاره چه وکم پیغمبر وتی کل حلالا وقل صدقا یا علی خورا حلالا یا صدقات و رختیا ډیره مهمه ده. کله انسان غذا حلال وی کنه خوراک حلال وی زړی نورانی کی یاد وساته بیا المنځ کې حضور قلب ډیرو کسان متعی کنه غوسه بل منځ کې حضور قلب نه پیدا کیږي المنځ کې استل سچون المنځ غلطیږي دې و بنیادی نقطه ده زړه کې نورانیات نشته زړه نورانیات حرم خوري وچنا کیدای شي حرم خوري او نوی زړه نورانی شي حضور قلب رچی المنځ کې زنو کسانو باندې ویلي المن سنگین ده بوج ده بیڑی سیوا کی دوره کی ځون فارغ کی ویلي بوج ځکه د سره تاریخ شوه ده تیار شوه ده. مس سرور پیغمبر نه پښتنه کی رسول الله سرور چی ته ویل شي پیغمبر وته سرور د ویل شي بهشتا یا رسول الله مر راحت چی ته ویل شي پیغمبر وته لقاء الله اصلي راحتی د ویل شي خدای سره دیدار وشي تا ملاقات دغه دنیا نه لوړ شي بهترین راحت حالت ده. کسا خلاصه ده تاسو زحمت ختم محکم نکته تارس که غدا و یاد وسطا بلند همت کربلا بهترین درس ده بلند همت ده پارا دین ده پارا قیام کول دی دین باندې خرچی کول دی دین لیاره که چه توان کوای شی تا بلند همت انسانیه. ایدی یو مثال انده ده امود صداقه جنگو کی کم کسان قربانه ویر کئی شهادتون ویر کئی یا چوک پیسا ویر کئی چوک سخل تتوان کئی دا دین ده پارا قربانه ده. دعا کم خدایا موتو سټول نه د مجلسونه متمونه زدره قبول مقبوله منظور وګرځي خدایا جامع باندې قوم ولس باندې رحمتونه برکتونه نازل کړي.